بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ همدم ټي وي. زه یم ستاسو کوربه شفیع الله. قدرمنو د لږ وخت مخکې یو څو ورځې مخکې د سوشل میډیا باندې یو کس دی چې نوم یې ضمیر خان دی او شاعر هم دی غالبا. هغه یو ویډیو ورکړه چې څنګه هغه ویډیو ورکړه نو زما خواهش وما چې په دې باندې زه خامخا ریویو ورکړم او دا ویډیو چې دی نو زه خلکو ته د دې باره کې خپل له طرفه څخه خامخا ووایم، خو بدقسمتۍ نه زه بیمار وم. تقریبا زما پس دغه پرې راختلو یو شیز پرې راختلی و، هغې د وجې نه ما ته ډېر تکلیف و. زه به چونکې داسې کېناستی هم نه شوم، هغې سره مې تبه هم وه نو هغه زما نه ډېره زیاته لیټ شوه. معذرت کوم. اول تاسو راځئ د دې هلک دا ویډیو ګورو. ضمیر خان ځان ته چې ضمیر خان وایي، نوم یې ضمیر خان دی خو زما په خیال ضمیر نه دی، بې ضمیره دی. راځئ اول د ده را ویډیو ګورو، بیا را سره زه دوه درې څلور خبرې کوم پرې چې ما په خپل ځاني څومره پیسې واده درته وایم ولېږه چې زه یې را یاد کړم. 42250 مې یو چپه کړي دي، 8000 روپۍ مې بل چپه کړي دي، 29000 روپۍ مې بل چپه کړي دي. یو غریب پیسې هم غریب ته نه رسي. راوړی قرآن ما ته یې کېدی او دس چرام به وکړو چې په سوشل میډیا کې څوک هم یادوی رایولی زما سره یې کېنوئ جومات ته به را سره ننوځي چې کم غریب ته کم غریب پیسې رسېدلي. یو غریب ته غریب پیسې نه رسي خو مسافرو نو بس ارمان دی نو بس تاسو الله وبخه، بس په زړونو باندې کمزوري یې دلته بس ماشوم له پټې پسکونډانې لګوو او مخ ته وله کیمره ونیسه په جړی که او 10 زره راولېږي 20 زره راولېږي او 10 زره راولېږي. په سوشل میډیا کې روغ لینډ نشته وروره، روغ لینډ نشته دی. زه به راته قسم وخورم چې ورېږه ما زه درته وایم. د ده دا ویډیو به تاسو کتلي دی. په دې ویډیو کې عجیبه خبرې کوي. یو خو ټولو نه اول خپله غلا په خپله ښکاره کړې ده چې ما څومره پیسې والي دي. هغه خو ته پوه شه، ستا خدای پوه شه او چا چې تا له رالیږلي دي هغه خلک پوه شه. هغې کې زمونږ کار نشته، نه پکې مونږ کار ساتو، ټیک نه ده. خو دا یو خبره به زه دلته ضرور وکړم چې کومو خلکو تا له پیسې رالیږلي وي او هغه تا ځان له وهلي دي. دې کور څومره عجیبه سټایل کې دا خبره کوي. ته ورېږه زه درته وایم چې ما څومره پیسې والي دي. داسې ښکلی سوچ پې وکړي چې لکه څومره پیسې ما مطلب دا دی چې 29000 مې یو چپه کړي دي او 42000 مې بل چپه کړي دي او 8000 مې بل چپه کړي دي. ټول تقریبا د هغې نه 90000 روپۍ جوړېږي که څو ته جوړېږي. مسلمانه ته ځان ته سوشل ورکر وایي، ته به خدای له څه جواب ورکوې. یار ته ډوډۍ څنګه خورې، ته ګرځې څنګه چې تا باندې دومره لویه قرضه ده، دومره لویه د قوم پیسې د غریب پیسې تا والي دي. تا ته خدای هدایت وکړو که هدایت دې په نصیب کې نه وي نو خدای دې تباه و برباد کړه، ځکه چې دا خو د قوم پیسې وي تا والي دي یار. او بل ته بیا چیلنج ورکوې. د مین ویډیو چې زه کومه دی له کومه دی بیا چیلنج ورکوي چې یاره یو سوشل ورکر هم دا پیسې غریب ته نه رسوي. دا خلک ځان له وایي که نه کوم سړی قرآن ته تیار دي ما سره د جومات ته لاړ شي. ټولو نه اول خو دا خبره کلیر کوم چې تا سره زموږ د سپینو ویلو یا د رښتینو هېڅ ضرورت نشته دی. هغه چې خدای ته سړی صفایي که نه که مخلوق ته سړی لاک ځلې ګنده شي نو خیر دی، ګنده دې شي. خدای ته چې سړی صفایي بس دا صفایي پوره ده. خو بیا هم زه ستا شوق پوره کوم. زما نوم شفیع الله دی او زه همدم ټي وي دا پیج چلوم. الحمدلله د خپل وس دس مناسب ما هم غریب سره منډه والې ده او هغه له ما سوال کړی دی او پیسې مو له رسولي دي. اوس تا ته غریب نه ښیم، هغه ویډیوګانې زما په پیج کې موجود دي، نه هغه خبرې زه دوهراوم نه، زه په هغې باندې څه داسې مطلب دا خپل نوم کول غواړم. هغه زما پیسې نه دي، خلکو پیسې دي. خو به هر حال د دې خبرې وضاحت ځکه لازمي او ضرور کوم چې کوم خلک پیسه رالیږي. ګوره دا مسافر چې بهر ملکونو کې ناست دي که نه نو د دوی هرګز دا مقصد نه دی چې بار دو سره پیسې ډېرې دي یا دوی له بار خلک اسې ورکوي یا دوی هلته مطلب دا دی چې څه خزانه پې پیښه شوې ده یا جو پروټ پتیري دو رالي. بار دا خلک مسلمانه ده، خدای دې خلکو خپل واړه واړه بچیان پرېښودي دي یا هغوی دلته لږې تندې نارې شپې تېروي په دې د ګرانۍ په دې ملک کې ناست دي. او دا سړی چې بهر ته لیدی دا خپل کور یې پرېښودی دی، وطن یې پرېښودی دی، دا بچي یې پرېښودي دي، دا رشته داران یې پرېښودي دي، د کلي یاران دوستان مازدیګر یې پرېښودی دی. څه کوي بار پیسې ګټي. دا خلک چې کله تا له پیسه رالیږي یا غریب سړي ته پیسه رالیږي نو دوی سره ډېرې نه وي، خو دوی په دې خپل ملک باندې په دې غریب باندې په دې لاچارو باندې ترس وشي او هغه ترس چې دی دا سړی مسافرۍ کې دا ترس ډېر زیات کېږي، هغه پیسې راولیږي او هغه دلته بیا خلکو له چیلنج ورکوي چې دا نه رسي. زه تا ته وایم، زه تا له چیلنج راکوم. کوم جومات ته وایي ټیک شوه، کوم ځای کې وایي ځای وټاکه، انشاءالله تعالی زه به درته ځان نه رسوم. او الحمدلله ثم الحمدلله لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه ما په دروغ باندې ویلي چې ما کوم سړي سره کوم تعاون کړی دی
په دنیا کې هم د یوې روپۍ حساب ته تیار یم او انشاءالله تعالی آخرت کې هم د یوې روپۍ حساب ته تیار یم. که نه زما چیلنج دی یوازې تا ته نه چې څوک ستا په شان وي که نه بې ضمیره خلک چې د لکه سړی چې په خپله غل وي که نه په خپله سړی پیسې وهي بیا سړي د ټوله دنیا غله ښکارېږي. ته غل یې تا پر دې پیسې والي دي تا 90,000 روپۍ والي دي خدای یقین په خدای کو دا زما پیسې وې که نه که ته نن ما الټه نه وې ځوان کړی په دې تاڼو کې ته ما راښکلی نه وې خو کاش افسوس چې زما پیسې نه دي چا چې تا د رالېږلي دي هغوی په تا باندې مطلب دا یقین کړی دی په تا یې بروسه کړې ده چې یا دا د ملک سړی دی دا به دا پیسې ورسوي. ته هغه پیسې راواخېستې ځان له دې ووالې اوس ته هغه غلط سوچ هغه غلط ګمان په هر چا کوي چې خلک پیسې وهي. زه تا ته یم ما غریب سړي ته پیسې رسولي دي زه تا ته چیلنج را کوم راشه چې ته کوم جومات وایې کوم ځای وایې ما سره کښېنه ما سره مطلب دا رښتیني وکړه او هغه پیسې چې دی په ما ثبوت کړه. زه به تا ته ووایم چې یار واقعي ستا سوچ ټیک دی. ما رسولي الحمدلله دنیا کې هم تیار یم 1 روپۍ حساب ته آخرت کې هم تیار یم انشاءالله تعالی چې ته کوم ځای وایې زه به هغه ځای ته راځم او هغه ځای ته زه تیار یم انشاءالله تعالی. او صرف دا مې هغې خلکو دپاره وکړه هغه مسافرونو چې کوم خلک بهر نه پیسې راولیږي او دا چې خلکو باندې یقین وکړي او هغه خلک بیا څه چل وکړي چې هغوی ما تاسو ته وایي هغوی سره پیسې ډېرې نه وي خو هغوی د ملک کې د غریبانانو باندې د خلکو باندې یو ترس راشي او د هغې ترس په وجه هغوی پیسې راولیږي یا نور خلک تعاون وکړي نو هغه د داسې خلک کله په ملک کې موجود وي داسې بې ضمیره خلک نو هغه خلکو د حوصلې ماتې شي د هغوی هغه سوچ خراب شي چې یاره موږ خو پیسې غریب سړي له لېږلې وي او هغه داسې خلکو په لاس لاړې نو هغه مسافرو ته هغوی ته زما دا میسج دی دا پیغام دی چې هر سړی داسې نه وي هر سړی داسې بې ضمیره نه وي ضمیر والا خلک دلته اوس هم موجود دی. تاسو چې کومې پیسې رالېږئ انشاءالله تعالی هغه به ټیک ټاک لګي. یو ځل بیا به زه درته ووایم چې راځه ما سره کښېنه په ما یې ثبوت کړه زه به ستا ومنم. والسلام.